همدغه وجه ده چې جناب نبی کریم علیه السلام مبارک د شعبان المعظم اهمیت او فضیلت بیان کو او بیا ما او تا په عمل سره او خدلا چې د شعبان المعظم میاش پسنګ تیرې لکه د جناب نبی کریم علیه السلام مبارک په شعبان المعظم په دې ټوله میاش کې د روزي اهتمام کول او داسې اهتمام سره روزي نیول چې د شعبان المعظم نه علاوه په نور میاشتو کې داسې اهتمام نه کول او بیا جناب نبی کریم علیه السلام مبارک د دې سره دا تعلیم امراکو چې په شعبان المعظم کې نفلی روزي نیول د نور میاشتو د نفلی روزونه غوړه دي اوس دا تعلیم ما او تاسو ولې راکړي دا د اهمیت او فضیلت ما او تاسو نورم ښکارا کوي او بیا د شعبان المعظم په دې میاش کې چې کله 15 شعبانی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا د 15 شعبان ان شاء الله را روانه شروع 15 شعبان دی نو که یو سړی روزه نیسی نو را روان د بت په ورځ باندې او کدی عبادت کوي نو بیا د بت پشپا د نه ورځ تیر شي را روان شپه د عبادت او بیا د بت په ورځ باندې روزه دا ځان سره یاد ساتي دا د موجوده کالی صاحب دی نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د 15 شعبان په خصوصیت سره بیان کړي او فرمایي قوموا لیلها وصوموا نهارها د 15 شعبان چې کوم شپه ده د دې شپې تاسو قیام کوئ په دا شپه کې عبادت کوئ او د دې د ورځې روزه نیسئ اوس په دغه شپه باندې عبادت کول د دې څه فضیلت دی جناب نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي چې کله 15 شعبان شپه د الله رب العالمین خصوصی نزول د رحمت کیږي د نږدې اسمان ته چې کله غروب د انور وشي د ماخام ټیم داخل شو دغه ټیم نه د الله پاک خاص رحمتونه نازلېدل شروع شي او دا د سبا پورې دغه رحمتونه د الله رب العالمین نازلېږي او الله پاک په ټول شپو کې عموما دا کیفیت عرش پي خو بیا بالخصوص د شعبان المعظم په دې میاشت کې او بیا په 15 شعبان چې جناب نبی کریم علیه السلام په خصوصیت سره بیان کړی دی چې دا خاص رحمت نازلېږي او بیا د شپې په دغه درېمه حصہ کې چې کوم د تهجد ټیم دی الله رب العالمین یو عام اعلان کوي هل من مستغفر آیا بندگانو کې څوک بخنه غوښتون کې شتا فاغفر له الله وی چې زور ته بخنه وکم الله رب العالمین عمومی اعلان کوي هل من مسترزق آیا زمانه څوک رزق غوښتون کې شتا فارزق له چې زه اغل رزق ورکم او بعضی روایاتو کې راغلي دي چې د الله رب العالمین لجانب اعلان کیږي چې الله پاک په هغه بندګانو باندې رحم کوي چې د الله نه رحمت غواړي د الله نه مهرباني غواړي نو کو د الله نه بخنه غواړي الله پاک درته اعلان کوي زه دې بخم او زمانه بخنه او غواړه کچرته د الله رب العالمین نه رزق غواړي الله وی رزق در کوم زمانه او غواړه کله الله رب العالمین مهرباني او د الله نه رحم غواړي الله وی مهرباني او رحم در باندې کوم زمانه او غواړه جناب نبی کریم علیه السلام مبارک فرمای تر د سبا پورې دا اعلان او دغه کیفیت قائمي دغه وجه نه خو جناب نبی کریم علیه السلام مبارک خپل فرمایي قوموا لیلها دغه 15 شعبان پشپ باندې قیام کوي دا الله رب العالمین عبادت کی مشغول اوسېږي البته یو بنده ته الله رب العالمین طاقت او توفیق ورکړي دي او دې ټول شپه عبادت کوي شي ډیره خبره ده که یو بنده دا وای
چې زه خو ټول شپه عبادت نشم کولای د ورځې خپل مزدوري او دیاړي کوم د شپې بیا ماته تکلیف استړی ما او ماته آرام پکار دی ځکه سبا ته بیا د دنیا رزق ځان لګټم نو دې که ټول شپه عبادت نشي کولی نو بیا د دې سحر ټیم کې دا وختي ټیم سحر وختي د تهجد په ټیم کې را بیدار شي باغ ټیم کې د الله رب العالمین بندگی وکي کدی دغه وختي ټیم کې نشي را پاسېدلې نو بیا د په ابتدایي حصہ کې د الله رب العالمین بندگی وکي دعاګانې د اوغواړي د الله رب العالمین نه دام د لپاره کافی ده او که یو سړی وای چې زه خدا لک ساعت نه په ابتدا کې او نه په انتها کې استیشم زه خو دومره وس نه لرم نو بیا الله رب العالمین مهرباني ده په ما او تا باندې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای د ماسختنی مونږ چې د با جماعت ادا کو نو تا ته الله رب العالمین د نیم شپې ثواب لیکي او بیا د سحر مونږ تر پاسې دی هغه د با جماعت ادا کو نو دا باقی نیم شپه له نورم الله پاک په عبادت کې ولي کلا نو بیا دا خو کوي شي کنه چې په لسم شعبان شپه ده نو د ماسختنی منظم با جماعت وکا او د سحر د منظم د با جماعت کولو کوشش وکا نو د موز ادایګی دم په خولي طریقې باندې رااله او د ټول شپې عبادت هم د الله پاک ولي کو دین خو نور نه ثانیږي چې مونږ او داس مګو د کونډې زوی نو سخو بویا کنه نو سخو کا کنه ټول شپه عبادت نشي کولی نو په صحیحه کې عبادت وکا که په صحیحه کې نشي کولی نو بیا د فرض مز په خپل طریقې با جماعت د ادایګي اهتمام وکا الله رب العالمین به ټول شپې عبادت ثواب تعالی درکې نو جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای قوموا لیلها په دغه شپه باندې قیام وکې ځکه دا باعث فضیلت او باعث اجر او ثواب ده او بل وجه دا جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای په دا پلسم شعبان په شپه باندې الله رب العالمین بندګانو ته بخنه کوي او سونه بندګانو ته حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای بنو کلب چې کومه قبیله ده په عربو کې دا غوی د بیزو د چیلو چې سونه په بدن باندې ویختري دا هغه ویختو د تعداد په مقدار باندې الله پاک بندګانو ته بخنه کوي اوس ته د شپې په قیام او په عبادت کې لګیا یو مشغول او الله پاک دغه حکم جاری کوي د مغفرت او د بخشش نستا نوم بم په هغه لیست کې درج شي چې دا د پیلسم شعبان په شپه په عبادت کې په استغفار او جړا او فریاد کې مشغول او دعاګانې غوښتلې نو دام هغه بندګانو کې دي چې ته بخنه شوی دا نو د بنو کلب قبیله چې څومره بيزيګانې او چيلې دي دا غي په بدن چې څومره ویخت دي دغه ویختو د تعداد په مقدار الله پاک بندګانو ته بخنه کوي هم دغه وجنه د اعمالو اهتمام پکار دی